تقریر باندې مې لوګو نس کړي غوړي خدا دا سره یاد ساته ځکه چې وخت نو ډېر کم را کړو او په دې موضوع چې تقریر کوم فکس یو غنټه تقریر کوم غوړي دا یاد ساته دا هم شل مې تقریر مونږ کو خو ځا الا بلا وګرځني نوید مولا دی وای چې الله ردی بدی وګرځني مقتدی وصلی الله علی زیرو حاجانی کتابونه لیکلي دا پنجابي او دا ځان سره یاد ساته دا پنجابیو کتابونو لیکلي دي چې یو به ګوله ساتلې وه او یو به ځان سره لوټه ساتلې وه لوټه یې د دې لپاره ساتلې وه چې زه پرې اودس ماتوم نو د هغه لوټې نه مې چک ووهه او په ګوله باندې مې اودس مات کړه ته چې د لوټې نه چک وهي او د ګولې نه اودس ماتوي نو خدای دې کور هغه ځای کې روان کړي چې کوم ځای کې دوه ټکي اوبه نه وي راغلې او وخت ډېر زیات ناوخته راغلی دی خو مونږ به انشاءالله د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات جان په جکتو په دې باندې موږ چا سره جرګې نه کوو موږ په کمپرومایز نه کوو موږ په معاهده نه کوو او سخت اعلان کوو په دې کې په پاکستان کې چې ان شاء الله د عشق جنډا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاکستان کې ان شاء الله ولاړ ان شاء الله دا څه غوړول نشي دا د څو غوړول شي نه کوول شي نه د هر پاکستاني د زړه د حضور صلی الله علیه وسلم عشق او محبت نشي سي دا د دې څخه د مثال خطر راغلي دي چې په میډیا باندې یا په نور شو باندې زمانه قوم د دماغونو د زړه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت لري دا لريږي د حضور صلی الله علیه وسلم محبت دا د په دیړو کې الحمدلله ورننه وسلې دي دا تیوزینه ګور دا صاحب ختم شي دا زړه ټکار کړی دي دا دماغ هم کار کړی دي خو عشق او محبت او ایمان دا الحمدلله کمیږي نو دا به هر وخت یادېږي 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 لمحه چې تېرېږي نو زموږ ان شاء الله عشق او محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیاتېږي وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه په تقریر باندې مې لوګو نس کړي غوړي خدا دا سره یاد ساته ځکه چې وخت نو ډېر کم را کړو او په دې موضوع چې تقریر کوم فکس یو غنټه تقریر کوم غوړي دا یاد ساته دا هم شل مې تقریر مونږ کو خو ځا الا بلا وګرځني نوید مولا دی وای چې الله ردی بدی وګرځني مقتدی وصلی الله علی زیرو